أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چونکیننا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت در سورز ده دغه پر خبر رسیدلې و چې کله رسول الله خپل ملګرو مجاهدین له تشکیل ورکو یی ورته دا ویل چې بني هاشم باندې گزار نه کوي. دویم ابو البختری کافر او دریم عباس سے ابو البختری اگر کدا کافر مو خو لیکن نرمی کوله د رسول الله سره او یو کار کړو د هغه احسان د وجنه د الله نبی ویل شي احتیاط. ابو حذیفه په دې وخت کې دا خبر وکړه و د زمون پلاران په مون باندې وجنی او د خپل تر او د هاشم د بني هاشم د زمون نه بچ شي د مونږ نه بریدو. رسول الله خبر شو عمر شبر اطلاع ورکړه داغه د وجلو قصد اراده وکړه رسول الله ورته منکو چې دا مکوه. ابو البختری سره په خو وکړه شو غم کې وجلې شو صحابي بچ کول مجزر بن زید البلوي خدا ورته مخره شو است قتل شو. امیہ ابن خلف به مردار شو. ابو بکر رضی الله عنه خپل بچي کشو کو. عمر رضی الله عنه خپل ماما باندې ورود انګلغه قتل کې سات شه د خلکو په تړلو باندې خپش شو وی ویل وجلې پکارتي. دو کشر رضی الله عنه غتوره بکی د لرګینه بدل کړه او به مصعب بن عمر د انصاری صحابي ویلو چې ابو عزیزه ابن عمر ډکلا کوتاړه. ابو حذیفه به خپل په راخلو باندې خپو شو څومره کې عقل او خیرته لره خو لیکن ایمان لیکش نه کی. اول کې الله یو بل کم معلوم کړي د تصادم ډیر قوي او بل سره مخامخ شي دوړه جبهه او بل سره لاندې وشي قوي جلقو شي. عمر ابن حمام ویل چې بخنو هو د جنت خو زمونږه تمته پیدا کړ کجوري وګرځول وروي دانګل. یو بل صحابي ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورز رب العالمین ځان لخندومه زغره وګرځول میدان جنگ لاندې وته. د الله نبی کې دا عادت چې درې ورځې به یو ځای کې پاتې کېدو د جنگ نه ورسته چې دشمن دا معلومه کړي چې چریکي عملیات نه بلکې میداني جنگ دی کې اراده د جنگ دی به راشه. په دې منځ کې اوې کسان د دشمن مردار شو او قیدین. لیکن یو څو خبره به کې دا چې مکه له حالت څنګه ورسېدو د اطلاع او مدینه له شکل رب العالمین دا اوې کسان مردار کړ په خپل فضل او کرم سره او قیدین شول نو الله اسلام غالب او ښکارا کی. ځکه جهاد کې اسلام غالبي توجه دی خپل توجه خپل مقصد ما خرابوي و اسلام د جهاد د وجنه الله ښکارا کوي. کمزوري مجاهدین په یوځای کې دشمن مخې له ودرېږي غره لاندې شي به چې کله د ښکارا کیږي نه یا قتل او قتال لږه د مجاهدینو د وجنه دیغه به د وجنه چې بر اسلام او د جهاد کې څه نقصان دی لکه اسلام دشمنان بدنام معرفي کی چې ګوره لکه د جهاد کې څه ګټه را دي کې دا ورانه دی او دي کې دا وشو هغه وشو. په دې جهادونو کې څومره پیډری په ملیونو خلک هم کې شهیدان کړه اخر څه پلاس باندې دراله یا خود دې وجنه دا ګډوډي راځي چې د خلکو تربيت سم نه شي یا په اسلام سم پويږي نه. کله چې د مجاهد تربيت صحیح وشو په قران او سنت باندې او د اسلام په معنا باندې پوه شغه بشرته نقصان نه وي. دوړ قواوی چې یو سره لاندې وته د رسول الله ملګری او چې تدلو جانب مقابله وال څه تړلو څه وجل ډېر پرو باندې راغلی و ابو جهل خپل قوم له تقریر وکي وې سراقه ابن مالک رسول الله سره مخ کې بیعت کړو دا چې وته کې د مخ کې نه جوړه کړي عتبه شیبه چې ولی شو هغه د ټیم نه مخ کې ودانګل. یو کس به تاسو کې یو کس د جانب مقابل نه وښني بلکې ډېر بوښنه د محمد سره د ملګرو د وکانو پورې به تړو د مکی پورې به راکاږي. ډېر د غرور خبره وکړي. به په بدر کې منګه یو مجلس جوړو پای کې به شراب سکو جنکی به غړي کې دغه نه رسو به بزو تکبر پنيت باندې راغلي وې چې منګه الله ګډ وټ کړو ختم کړو. اولنې کس چې کله کعبه ورشدو حیثمان ابن عبد الله الخزاعي دا شرغ خلکو ته پوښتنه کوي چې څه صورت حال بدر کې ډېر خپو پریشان وي بس پرې دی. قتل عتبه شي مردار شو شیبه مردار شو ولید مردار شو ابو البختری مردار شو ان هو وجل شو منبه قتل شو ابو الحكم ابن هشام ابو جهل قتل شو. یو دم د نفس خلکو دماغ باندې شو ولټواله راغی ته څه خبره کوي زمونږ سلیری شو کومندان دا ټول لاړل وې دا ټول لاړل. دوی ویلې صفوان ابن امیہ په دې کې نسو د امیہ ابن خلف بچو دا به ورسره صحابي شوی دی وی قسم په الله دې حثمان ابن عبد الله الخزاعي دماغ ګډوډ دی دماغ زمون قومندانانو واغه وشل کېدل او ټول په یو جګړه کې تلل لکه اوس د بعض خلکو په دماغ کې دا نقشه پر درجه لکه يهود او نصارا ماته دل دومره طاقتونو سره او د ټنګونو سره او د امکاناتو سره د تاسو خبره کوي خو کېږي به هغه شي چې هغه څنګه الله وغواړي دغه څومره امکانات ولري خو چې کله ورته الله کمزوري مجاهدین مخې له ودرول نه به بدلاندې وشي ځکه د الله فیصله به عمل کې مرزي او دغه فیصله دي. صفوان ابن امیہ ویل کې دې سړي دماغ ګډوډ دي لری کې دا سړي زموږه دا مسله د دماغ را خراب کړه. تاسو زما باره کې ته پوښتنه کې نو اوس به دا خبره کوي چې لکه دم وشلې شوی دی
ودا د بیت الله په خوا کې د حجر خوا کې ناشته ته پوښتنه ملګرو وکي صفوان ابن امیہ بارک رسخ خیلغه چرته وو هغه د حجر ما بین کې ناس دلته قسم په الله دماغ مې خراب نه دی او زماره پر رب العالمین باندې قسم چې کله امیہ ابن خلف وجلو د پلان امه معلوم دی ضروري چې وجلو امه ولیدو مردار دي دا ټول مړی دي خلکو باندې روب راغی ابو رافع سے فرمایي زه په دې وخت کې پاتې ام ام الفضل د رسول الله تنجر او عباس سے خزوا عباس سے بزرګ بوتلو د دې زمزم په کوټنۍ کې ومنګ ناشتو ماده غشي جوړول مرمۍ ورده کی هغه وخت کې هغه مسله وا ودا حالات ویتلار له خبر نه یو بل ویل وینا ویل په بدر کې خو سخت شکست خورو مرګرو وی ابو لهب د ازما خو لراغي او ډېر د پریشانه حالت ور باندې په دې مخ باندې راتوریو وی چې کړه د کوټنۍ لړا داخل شو برشي کیفیت باندې کینستو چې مال اشاره واړه ول ازما شا اغله شو دا غشه دل شو په مال معلوماتو شلکه دم خبر دې حالاتونه وی دی وخت کې ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د کاکا بچي دا راغی ودا شکل راغی نو دی ابو لهب ته تاسو کې ورته چې ابن اخي ای وراره دی خوراشا د بدر حالات موږ له څه حالت داخله خو زدو نقیز را پرونه پیش کی چې دا څه مسله ده هغه ورته وغه کې رسول خلک مې راځه مشوګر چا پیرا وی عتبه کې مړ شو ابو جهل کې مړ شو شیبه کې مړ شو ولید کې مړ شو ابو البختری کې مړ شو منبه کې مړ شو پلانې کې مړ شو پلانې او دا کوم ملګری چې موږ را تکلیدلې وي قسم په الله چې دې وسم کار کړی دی د شي برګ اسونو والا خلک و سپینې جامې په هغه باندې نه سو باز روایت کوي چې جیل پټګي وو د نظامی وردانه اغوستوي وې سم دې سړي چې څنګه راتاو شو به گزار ورکړو الته به غرزولې او ټول مردار شو سی ونی ولا او څنګه په میدان د جنگ یو بل سره لاندې وته نو بس موږ شاګان ورواړو منګه والو منګه تړلو په منډه باندې موږ ځان راو تختو ابو رافع سے فرمایي چې دا عباس رضی الله غلام به رسول الله ورکړو هغه به آزاد ویره د خیمه د پټ مې شکش کې سر مروړان دي کې ما ورته ویل چې تلک الملائکه دا ملائکه چې دا راغلي و دلیل به دې باندې چې ملائکه مجاهدونو میدان لراځي کله د انسان په شکل باندې ځان وړي کوی نه د مجاهد د اصل مضبوط کی سورہ انفال کې الله فرمایي وې چې دا خبره ما کله وکړه نو الله په ما باندې راو دانګل وې چې وی والم وی پورته کړم د اسمه کې له شروع وشتم زکه فالوانو زکه کمزور یم زما په دې سینه باندې کې نو سوډه سخت والم وې چې لکه دا خبره کې چې دا ملائکه دی او د محمد مر تعالی اوس قوي سره معلومیږي چې زمون کسان دی وژني غوسه ورغلو په میرا سړه کړه و ام الفضل خیمه یو تیر واقع راوي سو بر سره چې ول سره به دوه پړه کی و ایسه ویني پیرامات شو خجل شو و ورکشه چې د مالک عباس نشه تعالی دا کمزوري معلوم شو وځه چې بده باندې شروع کړي دا خو عربو کې عادت دا چې زنانو مقابله نه کول باز کې عادتونه عربو کې و د کو سره مقابله جنجال نه کو روان شو دا وې چې دا کله لاړو دریمه مسله به دا وشو چې مکه کې غوغا جوړه شو دا جړاګانی پرېدونه عرب خپل مابین کې ویل چې خلکو جړه بند نه وجدار کې چرته مونږ جوړو ګره محمد ملګری دینه خوان داخلي چې کسانو وجل او خلکم بکیونی ولا وجه زنانه شاړي نه دا جړه رسول الله منه کړی دا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمای وې دا کوم زنانه چې په دې مړي باندې چې وي او دا جړه او دا جهالت توازن پورته کوي چې و پلانیا وې دا زنانه کته و نه باسي په ورځ قیامت د الله راولي د قلعې د ویلډینګ کمیس په الله ورواغونتي عمر بن الخطاب خالد بن ولید دوی برا زنانه منه کولی دا ډیره سخته ګناه ده جاهلانو خلکو به دا خبره کوله چې موږ مبارک وشاړو شکل موږ مرشو چې وګو غریوونه وشلو یو دا حتی ترتیب ور حدیث بخاری کې راځي چې مړی له عذاب هم د جړه د وجنه ورکی دي د خپل زنانو تربيت پکار دي سړی مرشو بده شي کې کېدا چې د زنانو ته ګر چاپیرا ګول تواله ونشي چې سره جوړي شي مړې بستای او بغاره وکي دوی د مړی له عذاب راشي د الله په قهر بتم کا کړيږي ناغه ولا چې جړه دې بندې کو چاو شړنو دومره مسله به ورکو توان او څلورمه مسله دا ویلې وی ګوري دا څومره قیدین چې نیول شي دی ابو لهب دی خلک ورته ویل ودق ابو لهب الله مردارم کې شپه ګور رسول الله باندې عدسه بیماری ولګول نه کوي دانی یو څو ورځې پورې ژوند دیو به په عربو کې دا خبره مشهور شوې چې ګور دا بیماری ارچاله څو خاله ورغه غل ورزي الله غینه مردار کې شروالي ولا خلک را له واغوش پړې پکې واچولې ویل راکړو مردار غونې سه پټ ګور ابو لهب رسول الله کاکا دی قریشی دی خیسه دی لسی زامن دی مالدار دی قومي ملک دی جرګمار دی خود ازنه تعلق در رب العالمین سره نشته توحید او سنت په کې نشته د الله او د الله رسول دشمن دی د هیڅ په کار ګورن نه غلا برباد شو تاسو شي ختم نو څلورمه خبره دا وکړه د څومره قیدین چې موږ نیولې دي په ورسې ما وجد اعلی کدی قیدینو په تاسو ورسې د محمد کسان علیه السلام ډېری پیسې به موږ نه وایو او دوه خیرته چې ستاسو سره چا غوا کې وې تک ته د بار ورځینو هغه کوي چې لکه رسول چرګم داني ورسې به ورشي چرتا او پنځم بده کې اسود ابن المطلب داغه به درې ځامن مړ شو حارث به مړ شو عاقل به مړ شو ابو حکیمه به مړ شو درې واړه
نورس ودانه سو جړام بندوا ابن کثیر رحمه الله لیکي قانون دار چې کله سړی وشړي دا سړی سپکش الله رب عزت پیدا شړه بند کړه مقصد پکې دا چې سم په دې غمونو کې لاندې وځو دا زونه ټک ټک ویل شو دا کلمه د دې غم د وجنه وی ورته جړه وره دی وسنانه خپل خادم له اطلاع چې جړه ماف شو څنګه موږ غوښنه ډېر پړک ویل شو و شاړو درې ځامن مړ شي اخر ابو حکیمه مړ دی واقیل مړ دی او حارث مړ دی وی هغه غلام شکل راغی دا په خپل راغی چې دی زنانه له وکی خودو هغه د خپل وکانو بارکه جړه کوله وکاني ورګدي وی په دې وخت د شیرونه ویل غیر اختیاري د خلینو ته تعجبه د شي خلک دي چې د زنانه د چاغه د وکانو په جاړي اوس ما ګوره حکیمه مړ ابو حکیمه مړ شوی دی عقیل مړ شوی دی او حارث مړ شوی دی دا قوي زمریان مړ شوی دی او زهور باندې جړه ونه کما د شي خپل درد اظهار په دې کې وکي او غیر اختیاري په دې خپل باندې شیرونه رال زړه په دې کې سپکی وجه دار چې کله په شړی کې ایمان ني نو هغه به د غم په حالت کې دومره پریشان کېږي نه قران کې رب العالمین فرمایي چې کوم انسان په تقدیر باندې ایمان لري او کوم انسان په قیامت باندې ایمان لري الله دې پریشانی نه به بچ کړي دا چې په تقدیر باندې ایمان نه نو چې شروع کړي دی او د قشان چې په قیامت باندې ایمان نه لري الله په عذاب کې ساتي تقدیر باره کې مخکې من ویلو دا د الله علم نه ویل شي او دا د رب العالمین راز لکه تاریخ الخلفاء کې امام سیوطی رحمه الله دا خبره کړې 3 نمبر صفحه کې د اسباب استعمالي تقدیر ودا مطلب نه چې سره د اسباب نه استعمالي د رسول الله ملګرو اسباب استعمال کړي د ویان استعمال کړي اصلي استعمال کړي عمر بن خطاب چې کله تلو ملګرو سره مشوره وکړه چې لکه په دې علاقه کې تعاون مرز څنګه ورشو کو ورنشو عبدالرحمن بن عوف ورته ویلو چې رسول الله منع کړي د اسباب سره استعمالي معبد الجهني په نامه باندې سړیو هغه تقدیر باره کې هیڅ انکار شروع کوي تقدیر نشته الله دا وشي نه لیکي نو عبد الله بن عمر باندې شروع کړ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي مجموع الفتاوا الاستقامه کې چې بعض خلک په تقدیر کې ابلیس دی وي د ټولو شینو پیدا کون کې او کون کې هغه ابلیس دی څوک چې هغه وایي ایسن امید لري چې الله زموږ باره کې څه لیکلي بعض د خیر مالک الله ګڼو د شر مالک شیطان قسمه عقیده پکې لري څوک به دا قضا او تقدیر یو شی غني او څوک پرې ما بین کې فرق غني بعض تقدیر الله مبرم ځان سره لیکلي او بعض ملائکه وایي چې ولي کوي د بعض باره کې د قدر پښپه کې تقدیر ولي کوي بعض روزانه دا تقدیر نه لري الله به عالم پکې مانی الله به لیکون کې پکې مانی په خپل کارونو کې به خود رضا خود مختار مانی اې ظلم الله په تقدیر کې نه دی کړی نو کوم سړی چې په تقدیر باندې ایمان لري هغه خپکیږي نه بس دا مصیبت الله لیکلو مال ورسېدو دا خوشالي مال الله لیکلو لوی پیواله وکم شپږمه مسله به دا وشوله چې صحابه مابین کې لږ زرا د غنیمت کې وژړه راغی دا مال ډېر بل لکم شی دی اې دې خلکو په مابین کې دا مواقع الله چې صرف الله به موږ تربیت وکي بعضی مجاهدون ویل دا خو زموږ حق د ځکه موږ د میدان د جنگ نه راټول کړي دي بعضی مجاهدون ویل دا زموږ حق دی ولې موږ جګړه کړې ده دشمن خو موږ مات کړي او بعضی مجاهدون ویل چې موږ د رسول الله قیادت او موږ دغه د رسول الله ګردواله کړې دي موږ دغه په حفاظت او محافظت کې واقعي زموږ حق دی الله رب العزت ایتونه نازل کړي سالونه کړي الانفال داخل استاد تفوس کې غنیمت بارکه تقوا کوي خلکو خپل مابین کې اختلافات پرې دي الله یادوي ورکړي والا ځان جوړ کړي اې دی والا ځان مو جوړو شراکا همیشه بل چاله جلا سیول چاله راکا ورکړي والا مؤمن انسان به اوچت همت لري حاصل دا په خزه باندې په مال باندې په معمولی خبرو باندې بسړې باسو جګړه نه کوي معنا چې لکه داس نه خو ما کول دي پلاني سړي په جرګه ولې وکړي وسوښنه لوی عظمتونه رب العالمین دوی له سړي کې وردن نه کړه الله تربيت کو رسول الله تربيت کو صحابه څنګه پاک خلق نه و څنګه کمال والا خلق نه و چې څنګه الله څنګه رسول دی تربيت کوي الله رب العزت بدايتونه نازل کړ چې دا 15 شي کوي 15 مې صلی الله رسول الله ورکه نور د مجاهدین خپل مابین کې تقسیم کې حدیث کې به تشریح راغلی ده خو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دو صحابه عبد الله ابن رواحه او زید ابن حارثه دا ولګل مدینه لا چې زیره ورکا چې مجاهدین میدان ویوړو زیره سنت طریقه را او په دې کې به کله څوارم کې چاله یو صحابي بارے کې چازیره کړو هغه د خپل جامع ورکړي نو زیره سنت طریقه د خوشحالي د وغیرہ به تعالی شیدر کی چې وسوا پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې چا کله اطلاع وکړي چې کافران مردار شو ادا شو فسجد الله له سجده وکړه شکر خوشاله کېدو به چې کله دوی میدان د جنگ لرالو نو په مدینه منوره کې منافقانو يهوديو تخریب شروع کړي مسلمانانو خپه کول ولکه خبر نه وینا وېمړه ابو جهل د وسوال فوج راوځي چې محمد سره د ټول ملګری وشلو قتل کې مؤمن سره په دې خپګي چې لکه مجاهدین په وجه کې شهیدان شو څنګه وې چې کله په دې وخت کې عبد الله ابن رواحه او زید ابن حارثه ور داخل شونه یو بل ویل تاسو لمن نه ویلي هغه د قصوا په نامه باندې چې کوم وکړه رسول الله پاغه باندې زید ابن حارثه نسته واغه شهید شوی دی دا دراغه هغه چې کله خلک راځي مشورته وي چې زیره حاصل کوي به زیره حاصل کوي ابو جهل مردار دی عتبه مردار دی شیبه مردار دی منبه مردار دی ابو البختری مردار دی پلانې مردار دی میدان رسول الله وګټو یو دم د تکبیر आवाजونه شروع شو الله اکبر لا اله الا الله دا مسلې به شروع شو
بیرته چې کله راتل نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو ځای راغی نازیه او مزیقه د دوه شنو نمونه لري دې په مابین کې عبد الله ابن کعب الخزرجي دی صحابي دی هغه په غنیمتونو باندې مقرر کې ویراو چې د غنیمت تقسیم کو غنیمت چې کله تقسیم کې پنځمه حصہ ته جدا کړ الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اسلام په کارونه کې بیرته راغوله او شاسواران له یو رقم تور کړ پیدل بل رقم د تقسیمات شروع کی پیغمبر علیه السلام ویل کې قیدیانو کې قیدی نظر ابن حارث لا میدان لکای وې دې راوښو نظر ابن حارث هغه انسانو چې د دې کافرانو جنډه د پلاس کې و جنگ ګرمون کې سړې او بل دا پیغمبر علیه السلام چې کوم ځای کې قرآن درس کول دغه په خلاف خبرې کولې درستم بادشاہ کیسه به کولې د اسپندیار به کولې د محرم به کولې د خیبر به کولې او اخر کې په مجلس کې ډمې غړې کړې ویل که اسما مجلس بهتر دی کړه محمد علیه السلام د رسول الله په مجلس کې الله او رسول دې کې اسما په مجلس کې شراب دی او ډمې دی او دا علي صاحب له چې اثر تیوا علي صاحب چې تور راواخ سره اثر ونه ولو اقتی وغرسول وړاندې اېدینه دا خبره معلومه شو چې کم سړی سرسخت دشمن د اسلام دی والی فکر دی په کم سي ذبح علال رسول الله دې قوم له ویلو تاسو وګوره په ذبح راغله او پر اسر باندې کله سړی اولې شنو دا ډېر سخت درد لري په نسبت سره مخه مخلا قران کې الله فرمایي فوق الاعناق د پاسره چټونو علال کې دا کافران دا مشرانی وېشدا کړه مرشوا دا مسله وکړه نو حرق الزبيال اخله شکل لاړل وی ویل لکه عقبه ابن ابي معيط را میدان لکای دیو بل کافرو دا هغه انسانو چې رسول الله په غاړه کې صدره چولې او کش کړو او پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کړه سجده کوله په مسجد حرام کې د پاسه پیدالری او د اصحاب دونه شینو ورغورځولي وو چې میدان لرا وسو نو دور ته ویلې دلم علي شه میدان لروته یا عاصم ابن ثابت الانصاري هغه بسراغي ومن لسبيه وی ویل یا رسول الله واړو بچی مې هغه سره بچیږي پیغمبر علیه السلام ورته ویل النار اې دې دوه معناګانې دي د خپل ځان غم کوه بچی لسکای ور رواني یا دا منه دا بچی د الله په ور کې ورغورځو تا چې کوپر کول ولې د بچو غم د سراغي وخت نه وې ایسه دې موالو دا سره ونه ختم کې وړاندې وګرځو پیغمبر علیه السلام مجاهدون له تشکیل ورکې وی ویل چې دا څومره قیدانه وسیران منې ولې دوسر ډیره خروي وکي پازاب نه کوي صحابه په خپل فرمایي ابو عزیزه دا به ورسره ایمان راوړي وی قسم په الله چې صحابه دومره احسان موږ سره وکي چې په خپل به کجوري خوړې او موږ له ډوډۍ راکوله رسول الله د شناشنا سره و داغه ملګری د شناشنا خلک ابو عزیزه وی وځي چې شاف سره قیدیوما وې د کجوره خوړل سره ډوډۍ وسره وې وربو شوې د مال راکړې مال اخر حیا را لپاره می دلا ورکړه وې به مال راکړه چې ته اخرى وې په دې وخت کې دا موږ خوړل ځکه رسول الله ډېر پابند خلک وو او ال د شیخ ملګرو زیر مدینه والا رسول الله اسامه بن زید فرمایي وې رقیه رضی الله عنها وفات شوی و او موږ په غیبه خبر اړول لا څنګه چې واړول دا زیر موږ لراغه یو خو اشاره شو دله چې جهاد پر ځاني به د اچم غم پکار نه دی لور می مریض را خور می مریض را ترور می مریض را بیا ځان رسول پکار دی دویم ته دا خبره معلومه شو چې کله جهاد پر ځاني او د امیر د جبهه په وجه باندې ته په ځای کې پاتې شو ان شاء الله ته ګناګار نه ای لکه اسامه سے پاتې او د قشن عثمان بن عفان پاتې نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي کنتم خیر امه تاسو بهترین امت بهترین امت څنګه وې تاسو د قیدین ولې په سلاسل په زنجیرانو کې تاسو د خو اخلاقونه چې صحابه جړاګانې کولې منځونه کولې ذکرونه کول نو د په تاثیر کې رااله ټول ایمان به راوړو نو دا امت چې غره امت د دې امتیاز په داده چې د جهاد کوي ګور رسول الله د کنتم خیر امه معنا د څه کړي تاسو بهتر امتي کافرانو منوري په زنجیرانو تړلې او تاسو د خو اخلاقونه متاثر شو ایسه د ټول ایمان راوړو وکله چې دا مسله به کې وشوه نو په دې ځای کې القذبیه الاخره چې لاړو ابو لهب په نامه باندې کافر دی او رسې به مسلمان شوی دی هغه نبی کریم علیه السلام څخه خوراک راوړه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته واخستا او به دې ملګرو ویلې چې د باندې د اخراج راکم کوي او پلانې جلی معنا دا وینځ شه د په نکاح باندې ور کوي روحه عقل مجاهدین ورشد چې شپږ دشمنه د مدینه منورې نه وړاندې ده داخله دي مجاهدین له په دې مناسبت باندې وروته چې زیره ورکی خوشحالي اې دین دا خبره معلومه شو چې د اسلام غازیان له ودرېدلم په کار دي او مخله ورتلم په کار دي مجاهد سره دومره اکرام په کار دي ورته ویل چې مرحبا ار وخره شي مبارکم شه چې ابو جهل مردار شو عتبه مردار شو پلانې مردار شو پلانې دا ډېری خبرې وکړي سلمہ ابن سلمہ یو صحابي خوشنبي وکړه ومړه موږ لزیره د سره کوي موږ د شکارو کې چې څنګه میدان د جنگ کې لاندې وته نو د شویل کې زړې کې شاګان راوړل ټول مو وشل څم قیدین کړه په کار دا چې د وسوال زواک سره موږ مخ شوي وي موږ هغه سملولې هغه موږ سملولې به موږ لزیره راکړي رسول الله ورته چې ابن اخي ای وراره دا ګوره د دې علاقې ډېر سیدان خلک وو اشراف خلک وو لوی قهرمانانو خو الله موږ له وال نو به خبره وا دلیل په دې چې د ملګری تربیت بکای چې ګوره دا ټول فتح چې موږ لراغلي دا صرف د الله په وجه راغلي دا د څه باندې چې زما طاقت دی اوس موږ چاله کی اوس موږ دا او سید رسول الله راغی ویل یا رسول الله ټول الحمدلله الذي چې خپل بنده کومه کې وکي استاسترګي قسم په الله به زما سره پاتې شوی نه وي
زبر سره میدان د جنگ لاړ خو ارمان ما دا خبره کوم چې قافلې لاړ خبره لاړ په جنگ باندې بدل شو رسول الله ورته صدقته وته رښتې ویلې ځکه خو د رسول الله یقیني ملګری و چې دا مسله وشول نو ویل چې دا څومره قیدین دي درې ورځې وروسته رسول الله راغی دی بارے کې جرګه فیصله کو وزیران راجمع کړه ابو بکر صاحب یا رسول الله ودا څنګه تر زامن دی او ماما زامن دی او ماماګان دی پلانین خوشي به کو پیډیا به تیوالو دوله بل الله توفیق د ایمان ورکړي موږ له الله پیډیا راکړي عمر صاحب ته به څه وای هغه ویل یا رسول الله حمزه خپل کسان ورکړي چې هغه وجني علي صاحب خپل کسان ورکړي چې دی وجني ما خپل کسان چې زی وښنه دوه خو موږ بس راغلي و منګه وجلو خو چې الله موږ له نصرت او کومک راکړي نو تاسو موږ پرې دښمندي دی غیرتی شړې عمر صاحب عبد الله بن رواحه ورته ویل یا رسول الله راځي چې ورته بلکو به ور کې ور وسوځو پیغمبر پور کې خو نه سوځو څنګه کار د الله دی کور لاړو څو وخت درسه بارو ته ویل چې د باز خلک د شیدل کې ابراهيم عليه السلام او عيسى عليه السلام او باز د شیدل کې موسی عليه السلام او نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام ویل الله دا ویل چې الله دې خلکو کسمانه فرمانی وکړه تب كون کې خو خاصه معاف کوي څنګه نرم دلو عيسى عليه السلام ویل دوست تورته عذاب ورکې استا بندگان دي خو خري یعنی ابو بکر شیخ د شیدل کې ابراهيم عليه السلام او د عيسى غو نرم دلري او نوح عليه السلام چې رب لا تزرع على الارض من الكافرين ديار الله يسوکم فرینه دي اره کافرانو نه او موسی عليه السلام ویل الله فرعون له دا ور کړی دا ټول تیوالو برباد کا معنا دا ک یو سړی وزیر وی مالداري خو چې د الله او د الله د رسول مخالفت وکړي الله ورته ارشالي وی ویل فیصله پدې را چې موږ فدیت آلو او خوشی کوي فدیت واقصه اچانه 300 روپے اچانه 3000 اچانه 1000 بعضی غریبانان و پیغمبر علیه السلام ویل چې مدینه والا باشندگان له تاسو لیکل تعلیم ولای اېدینه معلومه شو چې سړی د کافر نه علم زده کولای شي دنیوي خو لیکن په نه شرطونو باندې چې دا سړی په اسلام باندې پوي وي دویم دا خبره معلومه شو چې دنیوي علوم زده کولم پکار دي دا طب د انجینری دا ډاکټري دا بل شي ځکه اسلامي خلافت د ټولو شیانو ضرورت لري ایوازي په عالم مولا صاحب کار نه کیږي مولا بلرو ډاکټر بلرو انجینر بلرو پیلوټ بلرو ټانکس بلرو ارڅ بمنګ لرو وې چې کله دا خبره وکړه نو بل اور صحیح حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په شړاو ابو بکر هم شړل عمر رضی الله عنه ویل یا رسول الله اول تاسو ژاړې مالم خبر وکي چې زم وشاړم کني غمجن خو بشم په ملګرو باندې غم پکار دي غمجن کېدل وی قسم په الله چې دوی عذاب الله ما باندې پیش کې ادنه من هذه الشجره ايدي ونی نم نږدې خو تقدیر کې دالي کړي چې داخله باندې معذب کیږي او تقدیر کې کړي چې غنیمتونه به الله دوی لور کوي ایس عذاب الله لري کې دا د عمر سره موافقاتونه دي ځکه د عمر رضی الله عنه د څلورش نظرون سره الله وحي موافق را لګل یو پکې دا خو په دې کې د عمر څخه فضیلت په نسبت سره ابوبکر نه معلومیږي ځکه الله په سره د ابوبکر په ځمانه وکړه څنګه سم په رسول الله مفت خوش کړه لکه ابو دعاء السيفي ابو عزية الشاعر او حمتته د خوشي کې ابو العاص بن ربيعه بيد سهيل ابن عمرو او د ابو سفيان او نور ترتیب او بيد رسول الله په بل واقع کې جګړه کې ور داخلي دل ان شاء الله کله ور چرته پرز باندې ژوندۍ او هغه په خیر څه خبره او په هغه وخت وکړو الله رب العزت محمد رسول الله تعالی دریم او تصلی نصیب کی چې په کوم ځای کې اسلام غازیان الله دې کامیاب کړي